दजाल बारे کې مونږ ډیر زیات احادیث اوریدلې چې دجال چرته دی، خو یو حدیث چې مونږ بار بار اوریدلې دی هغه مونږ ته د دجال باره کې ایگزیکټ لوکیشن باره کې ډیر زیات نه خیرا کړی دی. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ډک محفل کې ناستو او یو عیسائی راغله، هغه ایمان راوړو، هغه خپل واقعیا بیانوله چې زه او سنور خلک د عرب نه مشرق طرف ته روان شو، خو په لاره کې د سمندر موسم انتهایی بدل شو، خراب شو او زمون کشته د خپل لارې نه بېلارې شوله. تر د یو میاشت پورې مونږ اخوا دیخوا ګرځېدو په سمندر کې، خو آخرکار یو جزیره وه چې هلته مونږ ودرېدلو. هلته زمونږ ملاقات یو عجیبه غوندې مخلوق سره وشو چې ډېر زیات بدشکله و، په جسم باندې انتهایی ډېر زیات ویښته و او هغه خپل نوم جساسه ویلو چې د هغه نوم جساسه. مونږ تپوس وکړو ته څه شی؟ هغه جواب کې ویل چې ما پرېږده هغلته یو مندر دی، په هغې کې ستاسو څوک انتظار کوي. مونږ روان شو هغه طرف ته او چې کله مندر ته ورسېدو نو یو کس په زنځیر باندې تړلی شوی او زمونږ نه 3 تپوسونه وکړل. بهسان کې درخت یعنی د بهسان ونې میوه کوي که نه کوي؟ مونږ ویو او ډېره زیاته میوه کوي. هغه ویل ډېر زر به دا ختم شي. بیا د لیک اپ تبریا یعنی جیل باره کې چې هغې کې اوبه شته نو راته ویل، مونږ ورته وویل چې او ډېر زیاتې اوبه دي پکې، ویل چې دا به هم وچ شي. بیا دریم تپوس د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باره کې وکړو چې هغه څه کړي دي. مونږ ورته جواب کې ویل چې هغه د مکې نه راغلی او په مدینه کې آباد شوی دی. هغه په حیرانتیا باندې ویل چې واقعي هغه یثرب کې آباد شو. بیا هغه وویل چې زه درته وایم زه څوک یم؟ په جواب کې ویل دجال، زه دجال یم او ډېر زر به زه خپل قید نه آزاد شم او ټولو علاقو ته به ځم سوای مدینه یعنی یثرب. په دې خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول خلکو ته مخاطب شو او ویل دا واقعیا رښتیا ده، دا مدینه ده. دجال نه د شام په سمندر کې دی نه د یمن په سمندر کې دی. او 3 ځله اشاره وکړه مشرق طرف ته چې دجال مشرق طرف ته دی، دجال مشرق طرف ته دی، دجال مشرق طرف ته دی. اوس ساده خبره ده چې د مشرق طرف ده د هغوی کشتۍ روانه وه او په یو جزیره ودرېدلې وه. راځئ چې اوس د مدینې نه مشرق طرف ته وګورو چې څه دي. د مدینې مشرق طرف ته یو سمندر دی عربین سی په نوم باندې او په دې کې 4 جزیرې دي. په دې کې پهله جزیره ده لکشادویپ چې په انډیا کې ده، دویمه جزیره سکوټرا چې په یمن کې ده، دریمه جزیره مسیرا چې په عمان کې ده او 4مه جزیره استولا چې پاکستان کې ده. حدیث کې ښکاره ویل شوی دي چې دجال د یمن په سمندر کې نشته، نو سکوټرا او مسیرا دا جزیره دواړه ختم شوي، په دې کې نشته. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مدینې نه مشرق طرف ته اشاره کړې وه او که د مدینې نه موږ مشرق طرف ته سیده یو لاین ډرا کړو استولا جزیرې په سر باندې تیریږي. بیا جساسه هغوی مندر طرف ته لیږلي وو، نو اوس د انډیا جزیرې سره مندر نشته، خو د پاکستان استولا جزیرې سره یو مندر دی. خو دلته دا کیسه 1450 سال مخکینی ده، خو دا مندر به 40-50 سال مخکې جوړ شوی وي؟ نه، 2000 سال مخکې جوړ شوی دی. او دا مندر د چا دی؟ د هندوان د ټول نه خطرناک کالی ماتا د هغې مندر دی چې په لیدلو کې ډېر زیات خطرناک او په بدن باندې ډېر زیات ویښته دي. سمو یاد شو جساسه، هغه واقعیه چې بیانوله چې یو عجیب مخلوق و، هغه بالکل د هندو د دې بګوان په شان. خو که نن تاسو استولا جزیرې ته لاړ شئ هلته به تاسو ته دجال نه میلاویږي، هغه آزاد شوی دی، هیڅ پته نه لګي. خو چې دا جساسه چې کوم دی دې ته لږ په غور سره وګورئ.
په 1970 کې د امریکای د ټولنه غټ میوزیک انډستری کې بینډز والا پای کې د ټولنه مشهور د رولینګ سټونز هغه خپل لوګو د هندو کالی ماتا نه انسپایر شو او دا لوګو یې جوړ کړی و او دا لوګو د ډیر وخت نه د هغوی مشهوره لوګو پاتې شو او رولینګ سټون دا ډیر زیات مشهور بینډ دی او ډیر زیات نومې دی اوس دجال د جزیرې دغه جساسه د هغه لوګو د امریکای په میوزیک باندې یو راج دی عجیبه نه ده که نه تاسو څه وایئ